السلام علیکم دوستانو، امید تاسو بخیر. تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل او د فیسبوک پیج عمر خان بلاګ. زه تاسو ته خوش آمدید وایم. د 15 دا ځان سره دا خبر یاد وساتئ، د 15 جون نه پس د ګرمۍ چونکه ډېره سخته ګرمي ده په بعضو ریجنز کې، نو وزارت الموارد البشریه دا قانون جوړ کړی دی چې د 15 جون نه واخله د 15 جون نه پس، یعنی د 12 بجو نه واخله تر د 3 بجو پورې په دې دوران کې تاسو کار نشئ کولی. او مختلف ټیمونه په مختلف علاقو باندې هغه چاپی هم وي. نو چونکه دا قانون زموږ استاد سیفټي لپاره جوړ شوی دی، تا ته خو به ټیکهدار وایي چې ته کار کوه او هیڅ مسله نشته، خو نه، د ټولو نه زندګي زموږ او ستاسو چې کوم ده نو هغه اهم ده. زموږ او ستاسو په بیګ باندې پلته زموږ او ستاسو ماشومان په انتظار باندې، زموږ او ستاسو خویندې وروڼه، زموږ ټوله فیملي مونږ ته ناست دی که نه مسافرو ته. لہذا صحت د ټولو نه اهم دی، ژوند د ټولو نه اهم دی. چونکه په دغه وخت کې ګرمي ډېره زیاته، نو که سړی په اوچته په چېرته پسې ګالۍ کې کار کوي نو خدا نخواسته په سړي باندې سرم ګرځي که نه، نو که کته خدا نخواسته راوولېږي نو بیا دغه ټیکهداران دغه چا له منډې تړلې بیا دومره نه وهي. لہذا ورونو چونکه په دې وخت باندې پابندي ده د 15 جون نه پس د 12 بجو نه والا د 3 بجو پورې په دې دوران کې کار نشئ کولی. که څوک هم ونیولی شو نو بیا به تاسو دا نه وایئ چې یاره مسافري و دا چلو هغه چلو. لہذا ورونو ما تاسو خبر کړئ 15 جون نه واخله د نه پسه د 12 بجو نه واخله د 3 بجو په دوران کې تاسو کار نشئ کولی. که ونیولی خدا نخواسته نو په دې باندې جرمانه ده او جیل دی. لہذا دویمه خبره دا ده ورونو، د دې یو حل دی. ما یو ملګري راته نن وویل چې یاره عمر بھائی مونږ سهار مانځه نه پس ډایرېکټ ځو کار له او په 12 بجې باندې بیا زمونږ چوټي کېږي، بس بیا چوټي. نو دغه هم یو ښه حل دی. کوم ملګري په دغه ټیم کې ځي نو سهار وختي ځئ، خو دغه ټیم کې کار مه کوئ. ستاسو سیفټي د ټولو نه اهم ده. الله رب العالمین زموږ ستاسو حامي او ناصر شي.